أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے دی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اولاد یود کای آغا نعمتونه چې مو کوم په توس منته کړیو وانی فضلتکم علی العالمین او مو فضیلت تر کڼو توستا د ټول جهان ولا خلقو منته واتقوا ودر شی یوما غیرزنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا چې هغه رزي منته بو یو سړی د بل سړی یو نفس د بل نفس بری کې هیڅ بدلا نشیر کوله دی وشي حواله سره ولا يقبل منها شفاعت او نبو قبلیږي د دې شفاعت ولا يؤخذ منها عدل او نبو دینه خوستل کېږي هغه بدلی کې څه قیمت څه فدیه ولا هم ينصرون او نبو د دې په غزو کې مدد کېږي بسم الله الرحمن الرحیم د پیله رکوع کې د بنی اسرائیل خبره شروع او پیله رکوع چې و د بنی اسرائیل ته په دې کې الله رب العزت 8 اوامر ذکر کړیو او ته حکمونه ته کړیو د هغه تذکرہ وا او څلور شینونه الله رب العزت دای منی کړیو د هغه تذکرہ وا او دا پیله رکوع چې و دا د بنی اسرائیل د پرا دا بطور اصلاحی انداز کې دیتا الله رب العزت دعوت ارکړه وا اغه منته مشتمل وا اوس دی رکوونه ونسا مخ کې نورا 14 رکوون مخ کې چې کوم ارسی د غیر کو سرا د ټول کې د بنی اسرائیل خبره دو بیا مخ کې چې 16 ورکو دا اغه کې الله رب العزت دا دواړه آیتونه بیا هر وړي دي دا غرانګ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي المفهوم دغه دا الفاظ لشکې پکې بدل دي یعنی دا دوا آیتونه او مخ کې 16 رکو کې چې کوم مخ کې دوا آیتونه رچی الله رب العزت د دو ماس کې د بنی اسرائیل خبره کړې دو او دا دو آیتونو ماس کې بند کړې دو نو د پهلا آیات کې الله رب العزت د بنی اسرائیل خبره وکړه بنی اسرائیل ته خطاب دا چې بنی اسرائیل اے د یعقوب اولادا تو سيوت کې هغه د مونږه متونه چې کوم مشپتو منته کړیو مو د منته کړیو واني فضلتکم علی العالمین او غټه خبره دا غټ فضیلت می داوا چې څومره جهانونه دي د جهان ولا خلق دي د کې می توسته فضیلت تر کړه دی وجنا علماء لیکلي دي مفسرین لیکلي دي چې امت محمدیانه یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتنا پهلا بنی اسرائیل ته پټول خلقو کې فضیلت حاصل و الله پاک 1,24,000 کم و بیش انبیار غلی دي او هغه کې مختلف خلق رغلی امتونه او قومونه رغلی دي خو لیکن هغه کې چې څومره فضیلت حاصل و هغه دا بنی اسرائیل ته حاصل و او چې بیا کله د الله پاک سره بغاوت اختیار کړل د الله احکامات په بندي نه وکړل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روغلال او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان نه وروړل بیا الله رب العزت خو پهلا دته یو مقام ارکنو ټول امتونو منته د فضیلت ولو خو لیکن اخیری امت چې بیا کله روغلال بنی یعنی مطلب دا چې دا آیات چې کله نازل شوال د دې آیات نه پیر بنی اسرائیل ته په ټولو امتونو کې فضیلت وا خو چې کله د ګناه اختیار کړلا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او قران ونه منال نو قبول نه کړل بیا الله پاک دینه دا فضیلت او خوستال به چې امت محمدیه روغل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام منال قران یې منال بیا الله پاک دی امت تلقب اقرال چې کنتم خیر امه اخرجت للناس چې بهترین خیر امتین دا لقب چې دا هغه به دی امت ته ملاو شول او د بنی اسرائیل دا لقب چې دا فضیلت ولا دا ختم شول حتی چې الله رب العزت دغه بنی اسرائیل د دو يهودو نصارا بری کې فرمایل چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو غیر المعذوب لقب د تیر کړل چې هغه خلک چې هغه منته دی الله په غضب ده
ویل چې د ګناونه او سرکشای دمر وکړلې چې د خپل فضیلت ته ونه کتل نو اخیری دا اعزاز به دی امت ته ملاو شوال نو الله رب العزت د بنی اسرائیل باره کې ډېرې خبرې کړې دي سره په دغه آیات کې بنی اسرائیل سره امت محمدیه ته تنبیه دو چې دای دا شي کده چې ګناونو طرف ته لړال به دې دا انجام وی کوم انجام چې د بنی اسرائیل و چې کومه خرابې په بنی اسرائیل کې رغولې هغه چې په دای کې رغللې به دې هغه خبرې چې وی چې هغه سره کوم سلوک وا هغه سزو هغه وېدات هغه بده امت ته وی چرونچه روایتو کې او په حدیثو کې دا ډېرې وضاح خبرې رغولې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مروی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ترمذی کی روایت تا چې مو په امت باندې به داسې دور ارچی مو امت کې به داسې خلق ارچی او څنګه چې بنی اسرائیلو کې خلق وو حذو النعل بالنعل دا چې دمر به دی برابرۍ وي لکه دی وی چپلې چې بلې چپلې سره برابرۍ وي ایوا چپلا بلې چپلې سره برابر وي دا سينوي ایو نمبر کې وي دا غرانګي بودي امت ته دا مسله ارچی دا غرانګي و بل روایت کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے روایت تا فرمی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جهر ذب لسلقتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت تا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې اخر دا خلق چې دي دا دغه هغه طریقو اتباع کی دی هغه سلوک چې کوم بنی اسرائیل ول لیاروي دی هغه په لیارو بلوټ شي حتی چې د لويشت سره بده روټ شي زرا دی و غاز سره بده لوټ شي په غیل یاري بلوټ شي حتی لو سلکو جهر زبن حتی چې هغه بنی اسرائیل چې کوم د سمسری په غورکی منتی لوټ دی دی به هغه غورکی ته نه نوځي لسلقتموه په غیل یاري بده لوټ شي صحابه کرام فرمایي چې موږ فرمایل قلنا یا رسول الله اليهود والنصارى چې رسول الله د مسلمانانو د تو امت چې دا به هغه د يهود او نصارا په لیارو چې نو قال فمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې به څوک چې خدا ایمو امت مونږ بخاری کې دا روایت موجود ده حتی چې ترمذی په حدیث کې مزید دا تفصیل رغله ده چې حتی ان کان منهم من اتى امه علانیه لکان فی امتی من يصنع ذلك چې بنی اسرائیلو کې نیم خلق داسې رغلل چې اغو علی الاعلان په ظاهر اعلانیتن خپل مایندو سره بدفعلی وکړه د مو امت کې به داسې خلق پیدا شي چې هغه په ظاهره اعلانن دا خپل مایندو سره څوکي دا به دغه څه بدفعلی کوي دمر به دی برابرۍ وي نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول پیشنګوي کړی دي نو چې څنګه دا بنی اسرائیل ته خطاب او الله پاک دینه فضیلت او خوستال ویل چې دی ګناونه وکړل او دی په دغه لار رولل وېدات روغلل او چې کوم دی د فضیلت او انی فضلتکم علی العالمین په ټول جهان منته د فضیلت ملاو الله کړه بیا اخیری کې د غیر المعذوب شول هغه خلق جوړ شول چې د الله غضب غصه په دایمته روغلل دا غرانګي بندا چې دا هغه به دغه لارې ته درومي بیا به دې پر هغه ته وي او د نن معاشره چې دو هغه بالکل دغه خبرو عکسي کوي نو کدا خبره ته وکي قران دا تنبیه امت محمدیه ته کړی دو وتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا وډور شی غیر زنا چې غیر زمنتبو یو نفس ته بل نفس ته پر هیڅ شی بدلا نه ورکی ولا يقبل منها شفاعت او نبو د دینه قبلیږي د بل په حق کې څه شفاعت ولا يؤخذ منها عدل او نبو دینه فدیه او خلی نبو دینه بدلا او خلی هیڅ بدلا معاوضه بونه ملويږي ولا هم ينصرون او نبو د دې غیر زمنته مدد کړي الله یې چې د قیامت ورځې نه وډرشه
د مو حساب کتاب ریزه روانو د تو خو دنیا کې مبتلا ہے 139 منصوبې دي جوړې کړې دي خو لیکن تبي پورا کای نبي پورا کای دا ایک صدا فضول خبرې دي دا مو چې کومه منصوبې جوړ کړي چې مو مخ پدارې او د غیر زنه وډوشه دنیا کې الله پاک دلته څلور خبر وکړه چې یو سړی به د بل سړی یو شی بدلا نه ورکي هیڅ بدلا به نشي ورکولا بل لا چې هیڅ شفاعت او سفارش خدا نشي کولا بل لا چې هیڅ دینه مو پیسې نشي خوستلا بل لا چې قیامت پر ورځ به دي څوک مدد نشي کولا نو دنیا کې انسان ته مسله روشي به وای چې یاره کومونه نه وشوا خدای مو بل ملګری دا به مو مدد وکي دینه به پورا شي او کله بل ملګری سوچنی بدای چې چلو یاره کوم ملګری مې نشتا سفارش به تو کدا چار به وشي په سفارش په ځون خلاص کا او چلو که سفارش نو شو دنیا کې د رشوت بزور ګرم ده او هر سړی چې دا چوکیدور نه ونسا تر د صدر وزیر اعظم رسي دا ټول رشوت خور دي یو مزدور چې دا رشوت خور دی وطن او یو افسر چې دا هغه رشوت نه بغیر خبره نه کوي کوم ملک او کوم وطن کې چې حالات داوي چې رشوت منته تو ته چار کیږي او بیا بالکل زر کیږي د تو ضرورت پوره کیږي او دا خلک رشوت خوره خلک به چې دا د موږ ایمانداری دو نو دا ملک تبعه طرف ته چی دا ملک ترقی طرف ته نه چی دا سوسایټي دا معاشره چې دو دا به تبعه او هلاکت طرف ته درومي داسې خدل نشي نو نن د رشوت بزور ګرم دا الله یې چې قیامت پر ورځ به تو نه هیڅ فدیه نه خوستل کیږي د دنیا کې هوته پر رشوت روجدای پر رشوت زون خلاص کې خو غزو کې د تو رشوت حنه چلیږي ولا هم ينصرون په دنیا کې چې یو سړی ډېر بکسوي ډېر ضرورتمند وي ډېر محتاج وي بلا بل چنه هیلپ خلی چې مو مدد چې ځا دا سوچ وی چې یاره فلنا بروشي د مو مدد پوکي د مو ملګری بروشي مو مدد پوکي د مو ورور بروشي مو مدد پوکي د مو مشر تربور بروشي مو مدد پوکي د مو یار او دوست بروشي دا به مو مدد پوکي فلنا دا مو شګونډي د شمن سب او د منته دا به د مو مدد پوکي دا اله تامه ټول دنیا معاملات او ضرورتونو کوي خو الله یې چې قیامت پرې زو دا یوانه ایوا معاملات نه چلی شي نه بده تو بره کی څوکر تلاشي چې هغه بدلا دیر کی نه بو څوکر تلاشي داسې چې هغه ته الله حکم نوي الله اجازه نوي نو هغه به سفر شو کی سفرش تا دا ولیکن الا من اذن له الرحمن وقال صوابا هغه سړی به سفرش کوي چې کله غیته د الله اجازه ملاو شي چې د الله اجازه نوي ملاو قیامت پر دې څوک سفرش نشي کولا نه نبی کواشي نه رسول کواشي نه ولی کواشي نه علم کواشي نه حافظ کواشي نه مفتی کواشي نه نیک کواشي نه شهید کواشي نه مشوم بچا کول شي چې کله الله اجازه روشي بیا به نبی ها سفرش کوي بیا به رسول ها سفرش کوي بیا به عالم ها سفرش کوي بیا به مفتی ها سفرش کوي بیا به نیک سړی ها سفرش کوي بیا به حافظ قرآن ها سفرش کوي بیا به مشوم بچا ها سفرش کوي بیا به شهید ها سفرش کوي بیا به صدیق ها سفرش کوي چې الله چاته حکم وکړ چې الله حکم نوي شوا بیا دا څوک ها سفرش نشي کولا نن خلکو عجیبه نظریه جوړی کړی دي چې اولیاء الله داسې دي چې دابو دا ته چیر شومش بیا په فلنا پیر چې دا فلنا بابا چې دا ته دربار دا بل دربار دا هغه نیک خلق وو هغه نیکه چې څومره د ایمان چار او د اسلام چار هغه کړي وا نن خلکو غلط سوچ جوړ کړل دا چې دی به د مشفرش کوي دا هغه عقیده خو د مشرکین وي چې هغه وي چې فرشتي چې دی دا د الله لونه دي او لات منات عزا دا ټول د فرشتو هغه نومې دي چې د الله بچي دي هغه نومې دي او الله چې موږ د دغه لات او منات عبادت کوو د دې نظر او نیاز ورکو او د دې قدر احترام کوو او د دې اولیت درجه غنو او د الله بچي غنو ویل قیامت پر ځبو الله پاک د خپل بچي خبره نه مني نو دا ټول غلطه عقیدې دي چې نن دا اولیاء او بری کې ها خلکو جوړی کړي دي د زیرتونو بری کې ها خلکو جوړی کړي دي څوک چې فلانانی کب داسې دا څوک چې فلانانی کدا داسې دا او چې ته داسې وکي داسې وکي به د دانی کو وي دانی کو دی یو خود سخت عقیدې جوړی کړي دي نو دا ټول خبرې دي اولیاء په سفرش کې ارشاد سفرش کوي خو چې کله د الله حکم وي
چې کله د الله اجازه وي چې الله اجازه نوي نو بیا انبیا رسول کرام هغه سفرش نشي کولا نور ابو څوکي نو دی وجنه دنیا کې مسلمانانو ته الله دا فرمایل چې خبردار شي غیر زنه وډور شي الله پاک ته دو خبرو منته عمل کوونی توفیق نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.